ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه شمیم شاهد د میدان ډیجیټل ټیم اظهر علي او اسد صابري صاحب سره دې سات کې په میچنای چک پوسټ کې ما او نن موږ دلته راغلي یو چې دلته نه د پاکستان نه د افغان وګړو واپسی شروع ده او دا واپسی څه ډېر مشکل هم ده او مشکلات په هم جوړوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې هغه افغان وګړي لومبی دا فیصله وکړه چې هغه افغان وګړي چې څوک په غیر قانوني طریقه طور باندې په پاکستان کې میشته دي هغوی سره کاغذونه نشته نو هغه دې وځي. دا فیصله په ستمبر 2023 کې شوې وه. بیا د هغې نه وروسته اوس په فروری 2025 کې یو اعلان وشو چې د 31 مارچ پورې د هغه افغان وګړي هم د پاکستان نه وځي چې چا سره افغان سټیزن کارت دی. دا هغه افغان سټیزن کارت دی چې دا په 2014-14 کې حکومت پاکستان د افغان وګړو له ورکړو. د هغې میاد د ختمېدو نه وړاندې په اسلام آباد کې، پنډۍ کې، په پنجاب کې د افغان وګړو گرفتاری شروع شوه. په خیبر پښتونخوا کې وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنډاپور د دغه فیصلې مخالفت هم وکړو او هغه وایي چې دا گرفتاری به دلته نه کېږي. چې خلکو وکاته چې گرفتاری شروع شوې نو د اختر نه وړاندې په زرګونو تعداد باندې خلک دلته راغلو او په تورخم کې هغه واپس لاړو. دا هغه خلک وو چې چا سره افغان سټیزن کارت ومو او ورسره افغان تذکرې وي. دا اختر چې حکومت پاکستان چارواکو وکتل نه هغوی پکې لږ توسیع وکړو تر 10 اپریله پورې. خو د هغې نه وروستو چې څنګه اختر ختم شو نو دغه شان دا واپسي بیا شروع شوه. نن په زرګونو په تعداد باندې تاسو وکتل وړاندې په تورخم کې خلک راغلي دي واپس ځي. ډېر زیات خلک دی، زنانه دي پکې، ماشومان دي پکې. په دې کې هغه خلک هم دي چې هغه په پنجاب کې او د پنجاب په مختلفو ښاریو کې، اسلام آباد کې، پنډۍ کې هغه نیسري شوي دي. هغوی 3 ورځې 4 ورځې جیل تیر کړی دی او هغه واپس روان دي. میچنای نه تاسو ګورئ چې دلته کې لاندې د ټرکونو او د ګاډو کتارونه دي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې را تعلقات خراب شوي دي نو د هغې نه وروسته دلته کې دا د ګاډو د سامانو که هغه تجارتي سامان دی که هغه عام سامان دی د هغې چیکینګ هم سخت شوی دی. چې کوم خلک ځي راځي هغوی تګ راتګ هم لږ مشکل شوی دی. نو دا چیکینګ او دا سکرینینګ ډېر سخت دی. د هغې د وجې نه دلته کې خلکو په ګنټو ودرېږي. یو طرف ته ګرمي ده، بل طرف ته مشکلات دي، بل طرف ته سهولیات نشته. نو د هغې نه د افغان وګړي چې کوم واپس ځي نو هغه ډېر زیات خفه هم دي، ډېر زیات افسرده هم دي. په کار داسې ده چې حکومت پاکستان، افغان طالبانو حکومت او د ملل متحد د مهاجرینو اداره UNHCR خپلو کې کینی، هغه یو فیصله وکړي، یو داسې طریقه کار جوړ کړي چې دا خلک په عزت سره لاړ شي چې دا هلته کې هم خوشحاله دلته هم خوشحاله. شمیم شاهد، میدان ډیجیټل، میچنای چک پوسټ، تورخم.